مسجد دپاره چې یوه ځمکه وقف شوي د دې څو صورتونه دي. یو دا دی چې د مسجد دپاره ځمکه وقف شوه خو په هغې کې لمنځونه نه دي شوي، صرف ځمکه وقف شوې ده. اوس ورسره بل مسجد شته چې په هغې کې خلک چې کوم د محلې ولا دی راځي او د نوي مسجد د جوړولو هیڅ قسم ضرورت نشته. البته په د زوړ مسجد کې آبادي پکار ده یا په دې کې د پیسو ضرورت دی، نو بیا کولی شي چې کمه ځمکه ته جومات ته وقف کړې ده خو لیکن لمنځونه پکې شوي نه دي لا تر اوسه، نو دغه ځمکه خرڅولی شي او د دې پیسې په د بل مسجد کې چې کم کې د پیسو ضرورت دی او لمنځونه پکې کیږي شروع دي نو هغې ته ورکولی شي. دا جایز دی. یو صورت دا دی. بل دا دی چې مسجد دپاره ځمکه وقف شوې ده خلکو پکې لمنځونه کړي دي، تعمیر پرې شوی که نه خو خلک پکې لمنځونه کوي، سجدې پکې لګېدلي دي، عبادتونه پکې شوي دي، نو دغه مسجد به تر قیامته پورې مسجد وي. مسلمانانو باندې لازم دی چې د دې دا ځای به نه خرڅوي او نه به په دې کې آبادي کوي، بلکې دی به د مسجد په شان باندې تعظیم به یې کوي، قدر به یې کوي، ساتي به زناورو نه ماشومانو نه د دې تعظیم چې څومره دا به کوي. بل صورت پکې دا دی. دریم صورت دا دی چې یو مسجد دی چې هغې نه خلک آبادي لاړه، لکه زمونږ افغانیان وروڼه وو پاکستان ته راغلي وو، کوم ځای کې آباد شوي وو هلته یې مسجدونه جوړ کړو، نو اوس مستقل آبادي مکمل ختم کړه او بیا امکان نشته چې هلته خلک آباد شي، هغو نه مسجد پاتې شوی دی. دغه مسجد هم چې کم سامان دی، کم لرګي دي ورکې، کم چتونه دي پکې، د دې سامان تاسو راوړلی شئ په بل مسجد کې لګولی شئ او چونکې دا مکمل ختم شوی دی نو بیا امکان دغه نشته، د کم سامان دی، کتابونه دي، قرآن مجیدونه دي یا پکې نور د تعمیر څیزونه دي، دا په بل مسجد کې لګولی شئ. او بل صورت پکې دا دی چې دوه مسجدونه دي، یو مسجد کې وقف څیزونه راغل، سامان راغل، خو دومره زیات راغل چې د اول مسجد ته ضرورت پاتې نشو او غیر ضروري یعنی دی جومات ته پر ضرورت نه دی، فلتو پراته دي، نو دا ته په بل مسجد کې ورکولی شي چې بل مسجد ولی خلک یې یا کارپیټونه دي مثلا الماری دي پکې یا د مسجد نوره څیزونه دي چې هغه مسجد نه زیاتی دي، ضرورت یې نشته مسجد دپاره، نو دغه سامان او دغه ضرورت ولا سامان بل مسجد ته ورکولی شي چې هغه په مسجد کې په استعمال کې راولي، خلکو ته ثواب ملاو شي. دارنګې پنځم صورت دا دی چې مسجد دپاره چنده جمع شوې ده، دومره زیاته چنده ده چې نه آینده دپاره امکان شته چې دا په مسجد کې استعمال شي، نه اوس یې ضرورت شته، نو دغه پیسې هم ته په بل مسجد کې استعمالولی شي. بل مسجد چې هغه مسجد غریب دی، هغه کې ضرورت سامان نه پوره کیږي، ضرورتونه یې نه پوره کیږي، نو دغه پیسې د چندې ولا د وقف چې مسجد دپاره بل مسجد دپاره ورکولی شي. خو شرایط دا دی چې د ما ذکر کړ، په دې شرایطو باندې د یو مسجد څیزونه د یو مسجد ځمکه بل ته ورکولی، چې شرایط پوره وي. شرایط پوره نه وي نو بیا دا کار نشي کولی. جی